ولا شرم هم نه رشوت په پیسو باندې دا کارونه کوي دا ټول دا کله پورې چې موږ ایمان پوخ نشو کله موږ الله تعالی سره ذات سره ځان ته خبرونه کوي چې یا الله تعالی ما معاف کړي نن نه پس به غلط کار نه کوم ګوره عمل ټیکي کوي الله دا ټیکي دا څه نشي ټیکي چې حکومت را پاسي ما سختی کړی دا نه غلط کار منم نه غلط ترقیاتی کار منم ما ډیر مرګري به ان شاء الله جیل ته پکې زی چا چې غلط ترقیاتی کار کړی دی معافي چاته نشته ما ټولو ته ویلي چې ما رشتہ دار نشته ما خپل نشته څوک چې ټیک کار کوي ما د سر تاج دی چې څوک نه کوي هغه په راګړه ورکړي هغه کار دا څه خبره ده چې موږ او یا کال راسه سړکې لارې کوڅې جوړو او کال پس هغه ماتي دا ولې د چا د پلار د ټیکدارانو د عمل جوړ دی د عمل صرف سرکاري خلکو ته جوړ دی زه تاسو ته یقین درکوم چې تاسو کولو کې څه کار کیږي مهربانیو کې خپټیک پسر پټیکدار ودرې چې سیمټ کام وانه چې 2 نمبر خختونه لګي لرګي غلطونه لګي هیڅ چې غلط لګي نو تاسو بېایمانه به چې غلط تاسو تاسو به ایمان ډېر کچې ایمان به چې تاسو خپل شی تاسو نشئ کولای خپل کړی دلته خو ماته سپاسنامې پیش کوي سکول جوړ کړي سکول جوړ کوم تاسو تاسو نه کوي 2 نمبر د سبا په 4 پریوتی سبا په 2 میاشتې کې هغه پلستر ماتي زه څه چلو کوم ما خو به سختی کړی دا مو پښتانه زار ځکه چې خبره ډېره کوي مو پښتنو ډېر بہادر او ما بہادر خان ټولو کتل یو نه تیار پچا کوي تاوراته غلدي تاوراته ډاکا دا په جو تم راځي چې گوايو کې چې زه ته دې جنم ته ورسوم چې برابر کوم چې تاسو پته ولګي چې حکومت څنګه لیکن یو پښتون نر نشته چې را پاسي او پچا باندې گوايو را پاسي نه راځي تاسو ملک دی دا دنیا نن چې خوشاله ده تل کې خلک ودري مخه ته غلط کار چې څوک په سړک ورته ودري ځا غلط کار نه منه دلته کې بس ترګه پټو او بیا خبره کوي چې دا غل دی دا غل مل هیڅوک نشته دی مو په خپل ټیک نیو نو هر چاته دا منسیت دا تکرونه زو په ټوله صوبه کې کومه چیرې بس ته عمل به ټیکو نو یو حکومت خو یوازې نشي ټیکولای زه به سمره سختي وکم زه به سمره افسرانو مر سره ملاوي زه چلو کوم دا ټول سيزونه دا به ټول په یو ځای ټیکو مهربانيو کې دا ملک تاسو دې دا پیسې تاسو دا اربونه روپۍ فندونه زدل تراوړم تاسو په راوړم چې تکارو شي او کار چې بیا چل کاله ولاړی دا نه چې سړک جوړ شو کال پس ماتي سړک لس کاله اسم سړک ته نکېږي 12 ماران شي لس کاله پس هغه دوباره یو اورلې غواړي نو هیڅ ضرورت نشته دا څنګه لارې کوسي دي چې 1 2 4 کنکریټ شي تی په اسم نشي ماتوله دلته چرګ راشي او کنکریټ ماتي چې په باندې خبره کبه چرګو نه ټینکر جوړ دی چر دالو ټینکر هلو په وګرځو لارې ماتي دا سيزونه چې دي دا قوم بیداری په کار نه تاسو خدای ته وګورئ مونږ ورو او چاو دو په سمره طریقو باندې فندونه سره وړم مخکې مې راوړي دي لیکن کارونه غټیک نه دي نو کله لیاقت څوک ترانسفر کوي چاته سزا ورکړي دې پکې بدنام شو نو مونږ چا پروا نه کوم دي الله تعالی نه یریږي بل چاړو پروا نه کوي جنا څوک دې مونږ تاسو ته خدمت تراغلو تحریک انصاف فیصله دادا چې مونږ ته نظام ټیکو زه تاسو ته تاسو کوم سلو 15 بنیادی مسلې تاڼه دا پتاڼو کې سفر تاسو دې کما کتانی نه یو منټ تانه تاسو کلاړی سم مسله او تانه تلاړو یل تاسو سفر کراغله کنه هغه څه بیزتی دا هغه څه تانه دار باندې بدمعشي کوي یا سفر کشته دي چا باندې غلط اف آی آر درشوي پتاڼه کې وان په کون کې دي شي دا هر څه بکیدل او مال دي نو تاسو ته هم چې تانه ته ځي چا ته سفارش مکوئ خدای در باندې تکلیف نه راولي هیڅ چاته مکوئ زئی تاسو خدمت وکړئ چې اونکی ما موبایل نمبر تاسو سره ماته یو میسج راکوي زه به تاسو کوم چې تاسو به ځکه ونشي چې پرویز خان خبر چې پټواری ته ځي تاسو ټول ته قسم نه چې رشوت ورنکي ګورې ځکه غلط کار تاسو کوم غواړي هغه یې نو تاسو جرمداري څوک ورکي په زور په تماچا ارمانی کی جرا کا غلط بکار بکې کنه چې پیسې بنور کوئی تاسو د ټول قسم ما سره خوري کلمات یې نه ومن سره یو منټ چپ څه زه تاسو کوم وردم تاسو ټول پړه کې قسم خوري چې تاسو بچاته رشوت نه ور کوي ومو خورو دروغ مو او که چا شي رشوت ورکو خدای دغه قسم وایي چې هغه خدای تباہ او برباد شي دی باندې وټی کیږي یا سنټ کې څو چا پلان دي چې نه پیسې غستې شي بل
وابډه دا وابډې پسې لګیا ما دا چونکې صوبایي حکومت سره نه ده خو تاسو چې اوس قسم وخوړو چې موږ به غلط کار نه کوو اوس قسم جواب راکړي چې کونډې لګوئ که نه لګوئ نو قسم خو بل ځای کې تا ګوره خبره ده د غلط کار تاسو کوئ لاینمین سره تاسو ملاو شئ کونډې تاسو لګوئ اوس مو قسم وخوړلو نو اوس خو خدای نه ویرېږي لاړ شه کونډې کوزې کوي خان دي یار د شرم همسته قسم دی دا بچا وړېدلی یم خبره دا ده ځان به ټیکې نو بل ته به یې چې ټیک شه چې په خپله نه ټیک نو بیا چپ کښېنئ لکه ښځو غوندې کورونو کې کښېنئ خبره مه کوئ چې په خپله زه غل یم نو زه بل ته نه شم ویلی چې ته غل یې او زه تا ټیک کوم چې په خپله مو غلا کوو بل ته یې چا وابډه غلا وابډه کې کونډې لګوئ پټوالي سره 2 نمبر کار کوئ هغه ته پیسې ورکوئ په تاڼه کې غلط کارو کې مجرم ته سفارش ته ځئ څوک چې په جرمو کې ګیر شي لاړ شي دا شپېته پرېږده ولې پرېږده دا په دې حکومت کې دا شی نشته دی چې چا جرم کړی دی هغه سره به هغه سزا ملوي او تاسو ټولې مشران خدای دپاره غلط سړي سفارش پسې مه ځئ دلته کې به ډېر سوالونه ما چې اخر کې داسې به څوک راغلو میسج کې هېڅ هم نه کوي هېڅ هم نه کوي چې معلوم مې وکړو هغه شل مسلې جوړې کړي او تباهي ته هغه علاقه بوتلي لیکن هغه مشران ناسي دا ټیک ټاک سړی دی دلته مسله دا ده چې رښتیا ته څوک رښتیا نه وایي حق ته څوک حق نه وایي هر سړی ناحقه باندې لګیا دی دا زه دلته کې راغلی ما ټولې صوبې سره زه په جنګ یم ما د ټولو غلو خلاف جهاد شروع کړی دی زه په خپله چا نه رشوت نه اخلم او یو ډنډه مو راوچته کړې ده چا معافي پکې نشته نو چې زه ټولې صوبې سره په جګړه اخیستی شم نو تاسو خپلو کلو کې خپل کارونه نشئ ټیک کولی تاسو خپلې مسلې چې کوم سبا جاړئ چې سبا زه راشم ما ته یې ګوره دا ټیکهدار دا کار کوي نو زه خو نه یم ذمهوار که نه تاسو ذمهوار شو دلته ممبران دي کلي مشران دي داسې کلي دي چې هغې کې مشران کښېني چاپلار هم د غلط کار نشي کولی زه تاسو سره ولاړ یم مهرباني وکړئ دا ملک ټیک کوو عمران خان چې نارې وایي چې نوی پاکستان مطلب دا نه دی چې سرو زرو غرونه ورته جوړو نوی پاکستان دا دی چې عام سړي ته غریب سړي ته تاڼه کې انصاف وي هغه ته پټوارخانه کې انصاف وي غریب بچی سکول کې استاد حاضري هغه تعلیم ټیکي دا ته نور بهتر کوو چې غریب سره په هسپتال کې انصاف وي ډاکټر موجود وي دوایي هغه ته ملاویږي په دفتر کې تاسو خبره څوک اوري رشوت نه اخلي او یو عام او کمزور سړی هغه ته عزت او مقام ملاوي دغه ټوله دنیا ده ټوله دنیا هم دغه څه ده هلته کې ترقي خوشحالي ځکه ده چې هلته ادارې ټیک دي سیاسي مداخلت پکې نشته دی په استاد څوک سیاست نه کوي په ډاکټر سیاست نه کوي په پولیس سیاست نه کوي یو سیستم روان دی هغې کې دننه چې کوم صحیح کار دی کېږي او کوم صحیح کار دی هغه نه کېږي نو هله به دا نوی پاکستان او که نه نوی پاکستان دلته چا نوکري ونه شي وي دا څنګه نوی پاکستان دی ما ته مونږ نوکریو ته خو نه یو راغلي مونږ ورته نظام جوړ کوو چې څوک لایق درته به نوکري ملاویږي نو دا نوی پاکستان باندې ځای پوه کوي چې کله پورې دې ملک کې زه عرضه کوم چې دا ماشومان که 50 کاله پس چې دا ځوانانې او بوډاګانې دې ملک دا نظام ټیک نه شو چې خلکو ته انصاف میلاو نه شو دفترو کې ادارو کې یقین وکړئ چې 50 کاله پس به هم دې نه بوره حال او کله په دې ملک کې دا نظام او ادارې ټیک شوې سفارش ختم شو رشوت ختم شو چاته حق ملاوېدن شروع شو ایمانه دا چې کال کې دننه ټول ملک خوشحالي راځي دغه یوه لاره ده ما د 32-33 کالو تجربه ده چې دې ملک کې یوه لاره نشته یعنې که بله لاره وی ما په هغه لاره باندې زه روان شوم بله لاره نشته چې دې ملک خوشحالي راشي بله لاره نشته چې د رشوت خورو نه خلاص شو بله لاره نشته د غلو ډاکوان نه خلاص دې عذاب نه چې خلاص شو او دا بېایمانه ایماندار شي نو بیا ګورئ چې څنګه کارونه څنګه وي تاسو ته به خوشحالي څنګه ملاویږي نو دې باندې موږ توجه ورکړي ځکه دا بچي لویږي دی مستقبل دی کله پورې به تاسو مونږ پسې ګرځئ کله پورې به تاسو ممبرانو دغه ملکانانو خانانو پسې ګرځئ کمزوری به ولې چې چا تابعداري کوي غریب سړی به ولې دی غټ سړي تابعداري کوي دغه حق دی د ملک برابر د ما غوندې څنګه حق دی دغسې هر چا حق دی نو د عمران خان چې کوم دغه منشور دی هغه هم دغه دی چې پیسه په عوامو باندې خرج کوي هغې ته اسانتیا پیدا کوي هغې ته سهولت پیدا کوي چې دا سفارش او رشوت دا ناسور ختم شي نو د ما 3 کاله چې کوم محنت کړی دی هغه هم دغه دی چې تاسو سکولونو کې استاد حاضري او نن استاد نشي غیر حاضر کېدی تاسو په هسپتالونو کې انشاءالله تعالی ډاکټران حاضري او تاسو به ګورئ چې ماښام هم تاسو ته ډاکټران په هسپتالونو کې حاضري
تاسو په تانو کې به عزتي تاسو ته مقام ملاويږي او کنه ملاويږي بیا زه جرمدار یم چې زه غلطه خبره کوم دا ټول خپل خبرې کوم او ځکه تاسو کوم چې د عمران خان مطلب دغه دی چې څنګه ټول دنیا ده هغه دنیا ته موږ خپل لیول راولو په پیسو یې نشو راوستي په خپل د ادارو ټیکونه باندې راوستي شو میرټ باندې کار کولای شو نو دا د عمران خان پروګرام دی ته چې څوک تیار دي هغه موږ سره راځي او موږ سره قدم والي او کنه چې کوم غلو ډاکوان دي غلو تر هغه خدای لپاره موږ معاف کړي په بل لار لاړ شي چې موږ قوم خدمت وکړو شو نو دا ټول سوچ دی دونیم کاله ماش پورس په دې مهنت کړي قانون سازي مې کړی دا قانون مې جوړ کړی ډېر خبرې دي هغه ډېر به تاسو په نه پوهیږئ چې موږ څه کړي خو ان شاء الله تعالی یو پروګرام روان دی او تاسو به د هغې اثرات فایدې چې کوم دي د دې ملک غریب او کمزوري ته ملاوي چونکې ما خپل حلقه د دلته کې ډېرې خبرې نه کوم غواړم په اخر کې دا وایم چې دلته سپاسنامه دی ما ته پیش کړه نو ما ته سپاسنامه څه ته پیش کوئ ما ته نه ده پته چې دې کلي کې څه مسلې دي ما ته نه ده پته چې اوبو څه مسلې دي ګیس څه مسلې دي سړکې کوم ځای پکار دي لارې کوم ځای پکار دي نو دې وخت ټول څیزونه باندې کار تاسو د ګیس عمران داري ولاړ دی منظوري شوې ده 5.5 کیلومتره پایپ تقریبا دا وایي چې 5.5 فوټه پایپ منظور شوی دی میټر نو هغه به لګي هغه ته پایپ ورکړی دی هغې باندې هغه کار شروع دی هغه به شروع شي او بل کلي نه به ټیکهدار را روان دی باقي چې څومره پاتې شي هغه هم سروې شروع دی باقي کلي کې څه کوڅې یا علاقه پاتې شي هغه به انشاءالله جون نه پس هغې منظوري کوو د ټول کلي هر یو ګوټ ته به انشاءالله تعالی ګیس مونږ رسو هغه مونږ ذمواري ده